السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید دی چې تاسو بخیر. ګورئ دوستانو، اکثر ملګري تپوس کوي چې یاره عمر وایي د غټو مهنو او د وړو مهنو د دې حروبو په ټیم کې فرق څومره دی؟ آیا دا کفیل یا کمپني چې کومه ده دا په څومره ټیم کې د خپل سیستم نه ختمولی شي، او آیا د دې څه فیس وغیره شته دی که نه؟ زه په دې ویډیو کې انشاءالله تاسو په تفصیل سره پوهوم. ویډیو ټوله وګورئ د ملګرو سره او ملګرو سره شیر هم کوي، او مکمل که ویډیو دلته رانه نو په یوټیوب چینل باندې زما د پروفایل نمبر ته تاسو کتلی، او په فیسبوک پیج زموږ کوم عمیر خان بلاګ دی په هغې هم کتلی شئ تاسو. ښه ګورئ دوستانو، خبره دا ده که نه چې کله د ډومیسټک ورکرز چې دي، یعنې دا عمال منزلي چې کوم دي، او زه اکثر تاسو ته دا خبره کوم چې په سعودي عرب کې تاسو پاتې کېږئ نو همیشه د قانون مطابق پاتې کېږئ، په قانون باندې عمل کوئ، دې کې ستاسو خیر دی. او تاسو به دا کتلي چې پرون زمونږ یو پښتون ورور وفات شوی، د هغې جنازه به تاسو لیدلې وه چې هغه پسې هغه حروبو په ترحیل باندې ډېره غټه قصه وه. دا ډېرې غټې لانجې د مرګ او ژوند پته نه لګي. الله دې ټولو مسافرو په پردیس کې مل شي، او الله دې د مسافرۍ د مرګ نه نوم مسلمان وساتي. ښه ګورئ دوستانو، ډومیسټک ورکرز کې دا د کور د ډرایور دی، عامل منزلي دی، طباخ منزلي دی، دا ټولې قصې پسې په دې کې راځي. د دې چې کله کفیل د دې حروب کله ورکي که نه، نو هغه دا حروب دا د خپل سیستم نه، د خپل ابشر نه دا بیا ختمولی شي. د 15 ورځو کې دننه د حروبو د کوزېدو هېڅ فیس نشته دی. بیا یو بغیر د پیسو نه دا کوزولی شي. دا په ټویټر باندې د جوازاتو نه چا تپوس هم کړی، هغو ولې هم دقسې جواب ورکړی دی. یو خبره شوه دوستانو، دا په 15 ورځو کې د خپل سیستم نه هغه ختمولی شي. اوس د غټو مهنو خبره ده، نو د غټو مهنو خو د 24 نه مخکې چې کوم حروب ورکړی شوي وو، هغه خو وزارت العمل اعلان کړی دی. د هغه اعلان مطابق ختم شوي دي، او کوم ملګرو چې پکې خپل حروب یې ختم کړي، نقل کفالي کړي دي، نو ختم شوي دي. کوم چې پاتې دي نو هغو ته ریکویسټ دی چې ویې کوي. اوس چې کله انقطاع عن العمل کې تاسو، نو په دې کې به تاسو کوشش کوئ، دې کې به تاسو دا کوشش کوئ چې تاسو ته کله رساله راله، حروب خو د غټو مهنو اوس نه ورکړی کېږي، لیکن چې کله تاسو ته رساله راله په 15 ورځو کې به یا ته خروج نهایي باندې به ځي، یا به بلې کمپنۍ ته نزول کوي. که تا په دې کې په یو باندې عمل ونه کړو، نو بیا به درپسې یو مقصې حروب به درپسې شروع کېږي، بیا به ته هېڅ نشي کولی. لهذا کوشش هغه ملګري کوئ، د کوم ملګرو چې په کوم نمبر باندې ابشر دی هغه کولا وساتئ، رسالې چک کوئ چې څه ټایم داسې رساله راشي د انقطاع عن العمل، نو په هغه بل ملګري ته ورښیئ چې تاسو چېرته مطلب غیر قانوني نشئ. نو دا یو څو سوالاتو د ملګرو تاسو سره مې شیر کړه. امید دی ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او ضرور ویډیو لایک کړئ. شکریه.